حیات ابن شریح رحمه الله بارک راغلی دي چې دا د بصری قاضي و دارالقضا کې به وای دا ناسو وای مور به رااله او دا خو ساده ښځه و دې ته څه پته وه چې دا زما زوی قاضي دی مور به ورته ودرېدله ورته ویلې چې یا حیات وای هغې ویلې چې امرا امي مورې امر کوه د نیکمرغۍ لار. نو د مور حق ډېر زیات دی په بچي باندې د مور لحاظ ساتل پکار دي د دې وجې نه علما وایي د مور او پلار حقوق په بچي باندې ډېر حقونه دي یو حق د مور او پلار په بچي باندې دا دی چې البر والاحسان بچی به د مور او پلار سره نیکي کوي احسان به ورسره کوي حسن بصري رحمه الله ته چا ویلې چې دا سید التابعین دی چې حسن ما بر الوالدین د مور او پلار سره نیکي څه ده احسان ورسره څه دی وایي حسن بصري رحمه الله ویلې چې د مور او پلار سره نیکي دا ده چې ان تبذل لهما ما ملک د څه چې ته مالکې دا به مور او پلار له خرچه کې کمې روپۍ چې ستا سره دي او ته مالکې دا به مور او پلار باندې لګې او بیا یې ورته ویلې چې وتطیعهما فيما امركما ما لم يكن بمعصيه د مور سره نیکي دا ده او د پلار سره چې د مور او پلار خبره به مني تر هغې پورې به له خبره مني چې د الله او د رسول مخالفت د باندې نه کوي خبره به له مني د وجې نه حیات ابن شریح رحمه الله بارک راغلی دي چې دا د بصري قاضي و دارالقضا کې به وای دا ناسو وای مور به رااله او دا خو ساده ښځه و دې ته څه پته وه چې دا زما زوی قاضي دی مور به ورته ودرېدله ورته ویلې چې یا حیات وای هغې ویلې چې امرا امي مورې امر کوه چې زه اوس کار وکړم څه حکم راته کې وای هغې به ورته ویلې چې قم والق الشعير الى دجاجات يا حياته پاس ورشه او د چرګانو ته دانې واچوه وای دا حیات ابن شریح به د خپل دارالقضا نه پاتې د خلکو ته به ویلې چې تاسو صبر وکئ زر اعظم وای دا به لاړ او چرګانو ته به دانې واچلې د هغې نه پس به یې مور ته ویلې چې اوس څه وکړم وایي دا زه یې موله جارو کړه د چرګانو هغه به یې موله جارو کړو وایي اوس څه وکړم وایي زه اوس لاړ شه د هغې نه پس به وایي راغی الله رب العالمین دې داسې بچي زموږ نه جوړ کړي چې د مور او پلار داسې خدمت وکړو او الله رب العالمین دې موږ له داسې بچي راکړي چې زموږ به داسې خدمت وکړي د وجې نه که اوس د چا په جیب کې لږې روپۍ پیدا شي یا په یو منصب او په عهده باندې وټاکل شي یا ته سیبکې ویلی شي یا پسې مخکې وروسته ټوپکي وګرځي نو که هغه غریب لري څوک دې تپوس وکړي دا څوک دی ویره دا زموږ مزدور دی او دا زموږ څوکیدار دی دا شته دی داسې خلک لیکن سلف وو د مور او پلار به یې داسې قدر کو د مور او پلار قدر انسان جنت ته داخلوي د مور او پلار نافرماني دا انسان جهنم ته داخلوي د وجې نه ابن عباس رضی الله عنهما وی ورځې د نبي صلی الله علیه وسلم خواته یو کس راغی ورته ویلې چې یا رسول الله داسې عمل راته وښیوه چې زه پې الله ته نږدې شمه وی نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ملګری ما ته داسې عمل نه دی معلوم چې ته پې الله رب العالمین ته ډېر نږدې شې من بر والدتن د مور سره د نیکي کولو نه د مور او پلار دعا قبلېږي امام بخاري رحمه الله بارک راغلي چې کله دا پیدا شه دا ړوندو مور به ناسته وه د شپې دعاګانې به یې کولې چې الله زما د بچي دا نظر روغ کړې یا الله تی بنا کړې دعاګانې کولې الله له دعا قبوله کړه د شپې له ابراهیم علیه السلام خوب کې راغی ورته ویلې چې ستا د بچي نظر الله رب العالمین واپس کړه سهار له چې ګوري الله رب العالمین له نظر ورکړلی دی د مور دعاګانې قبلېږي د دې وجې نه حدیث الغار کې راغلی دي 3 کسانو لاړ غار ته نه وتل سمڅې ته نه وتل ګټه راله ویسته غاړې پسې بند کړه چې غاړې بند کړو نو ټلیفون اوس نشته چې زنګ ووایي څوک دې خبر هم نه دي چې داسې خلک دلته ایثار دي دې د ځان سره ویلې چې نیک عمل به الله رب العالمین ته وسیله کوو چې دا غر الله رب العالمین وشکوي او دا ګټه جدا کړي نو وګور حدیث دی د یو پکې ویلې چې یا الله زه وایي شپونکې وم چوپان وم ګډې بسې به مې سره ولې ورځ مې دا ګډې بسې ډېرې لرې سي ته وشړلې او د یخنۍ ورځ وه و چې کله رالم ماښام را باندې ناوخته شه او زما به قانون ده چې کله به کور ته رالم اول به مې مور او پلار له شوده او ډوډۍ وغیره ورکول په دغه ورځ چې رالمه زما مور او پلار اوده او زما دا بچي چې په دې پښو کې اوختل را اوختل داسې څنګېدل ته ولګېدل اسه خو لیکن ما دا بده وګڼله چې مور او پلار مې دې وږي او زه د هغې نه مخکې بچو له ډوډۍ ورکوم زه ولاړې تر دې پورې چې سهار شو سهار مې وایي مور را پاڅېدل او پلار مې ورته ویلې چې دا شو ته تاسو وس کوئ ډوډۍ وخورئ یا الله که دا عمل مې ستا د رضا لپاره کلی یا الله دا غر وشکوه دا ګټه جدا که وایي ګټه جدا شوله د دې نه معلومیږي چې د مور خدمت د مور او پلار خدمت او د هغې خبره منل د هغې اطاعت کول ور غرونه شته یو ګټې چي د مور او پلار خدمت کې دومره زور دی موږ او تاسې هم پکار دا دي چې د مور او پلار سره داسې احسان وکړو که چېرته بیا دغه شان غار کې ګیر شو یو سخت ځای کې ګیر شو چې بیا الله رب العالمین ته یې پیش کړو وسیله کې چې الله داسې احسان مې د مور او پلار سره کړی و که ستا د رضا دپاره مې کړی اوس دا مشکل ته حل کړه وسیله کې به یې پیش کړې
د نیکمرغۍ لار